پخپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کوو دا زمونږ شان دی زمونږ ګمان دی دا شهیدان دي دا شهیدان دي دا شهیدان دي زمونږ دا شهیدان دي دا شهیدان دي دا شهیدان دي زمونږ خپل خاورې په سر د ځان پروا نه لري ډېر بهادر پولیس دی یاره د چا نه لري دغه زمریان دي دغه زمریان دي دغه زمریان دي زموږ شهیدان دي شهیدان دی دا شهیدان دی وای وخت دلته چې قدم دی نو په خیال دا وخت دلته چې قدم دی نو په خیال دا د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي قدرمندو کتونکو نننۍ ورځ چې کومه ده 4 اګست چې دا د سوات پولیس شهیدان چې کوم دي د هغې په حق کې منځلې کېږي او هغه چې دی پاني دنیا نه تللی دي نن د هغې په یاد کې چې په مختلفو علاقو کې چې په کابل کې یو تقریب وشو د هغې سره سره چې د سوات डी पी ओ په نگرانۍ کې چې دی دلته کې د डी पी او افیس نه والا تر د مکان باغ پورې چې د ښه تقریب انعقاد شو چې پای کې دلته په مکان باغ چوک کې چې باقاعده شمې روشن کړل شوې د هغوی په یاد کې دا وخت را سره د سی ډي ډي ایس پي باجادرت صاحب ولاړ دی را سره خبره ترې کوو چې د نننۍ ورځ د هغه پس نظر ګورو د هغه وینا څه ده السلام علیکم سر سلام بسم الله الرحمن الرحیم د هر قوم څه فخري او زمونږ د مذهب او زمونږ د وطن په حوالې سره یا د کلچر په زمونږ شهید چې دی نو د هغه مرتبه د ټول نه لوړی دا د لوړې مرتبې خاوندان چې نن زموږ سره په دې دنیا کې نشته خو هغه د خلکو په نظر کې نشته د شریعت په رڼا کې ژوندي دي ځکه چې خدای پاک موږ ته وایي چې دې ته به ژوندي وایي د هغې د قربانو او د هغې د شهادت په حواله سره 4 اګست چې دی دا په ټول کیپي کې مناویږي دا شهدا او ډېره ده موږ سهار هم پروګرام کړی تاسو ته چې معلومه ده او اوس هم دا ریلي وشوه او د دې ورځې هغه احساس اجاګر کول دي چې په ځوانانو کې جذبه پیدا شي زموږ چې کوم د شهداو لوایقین دي چې هغې ته هم دا محسوس شي چې یاره دا خلک چې کوم زموږ شهیدان شوي دي د هغوی په یاد کې محکمه چې دا هغه هر وخت فعال ده او انشاءالله موږ به د شهداو هر فیملی چې دا خپله فیملی ګڼو او د شهداو دپاره چې زموږ نه څونه کېږي د هغې دپاره به موږ خپلې هلې ځلې کوو قدرمندو کتونکو په دې نننۍ مبارکه ورځ به ورته موږ ځکه وایو چې زموږ شهیدان زموږ نه تللي دي او دلته کې چې دی د هغوی په یاد کې شمې روشن کړی شوې د هغې هغه خیرات تحسین هغې ته پیش کړی شو دا وخت را سره سټي میر شهید علي خان موجود دی هغه ته به په دې پروګرام کې هرکلی هم وایو او هغه ته چې دی د هغه به په دې 4 اګست چې کوم دا ورځ منځله کېږي دی به اول به سره خبرې کوو چې تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام زه خو اول د ټول نه اول د الله پاک شکریا ادا کوم چونکې تاسو ته پته ده د 1994 نه کله چې دلته ملیټنسي په هغه وخت کې طالبانایزیشن نپازي شریعت سٹارټ شو نو د هغه وخت نه د پولیسو یو داستان پروت دی خاص کر زمونږ د دې ښار یو وابستګي ده د هغې سره چې په دې کې په زرګو خلک پولیس شهدا چې دي زموږ د دې خاندانونو د دې حفاظت کړی د قوم د بچو حفاظت یې کړی د خپلو جانونو نظرانې پیش کړي دي نن چې موږ په دې سوات کې ټوریزم بحال دی نن چې د بهر ملکونو نه څونه ټوریسټ راځي نو هغه شهداو ته او هغه غازیانو ته خصوصي سلام پیش کوو کم چې د سوات ته خاورې دپاره قرباني ورکړې ده نن چونکې 4 اګست یوم شهدا ده زموږ د تاسو به کتلي د دې کال د نورو کالونو په مناسبت سره دا مختلف دی قوم کې شعور راغلی دی قوم کې یو جذبه ده الحمدلله زموږ د خپل پولیسو رونو سره کم چې په دې ډپارټمنټ کې شهیدان شوي دي د هغو د بچو سره د هغو د خاندانونو سره موږ یو همدردي پیش کوو موږ دا هیله لرو
کم چې زمونږ د کې پی پولیس دي هغه به پوره پاکستان کې یو مثالي پولیس دي او ان شاء الله تعالی زمونږ چې څونه صوبایي حکومت او زمونږ لوکل چې څونه کېدی شي موږ د هغو سره یو تعاون کوو یو ورورولي کوو او د هغې دپاره موږ د هغو سره خصوصي ناست یو کم چې معذوره دي په دې کې تاسو به کتلی چې ډېر زیات په دې کې معذوره شوي دي د هغو سره ډېر زیات مسایل دي انشاءالله موږ به په هغې مخ په وړاندې ځو د سواد د بچي په حیثیت باندې به د هغو سره خپل د هغو هغه کم چې د هغو روایت ته به کوو انشاءالله. کتونکو تاسو د میر صاحب خبرې واورئ یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ شهیدان چې کوم دي نو هغوی ته موږ شهیدان نه وایو هغه چې د ژوندي دي زمونږ په زړونو کې نن چې کومه ورځ لمانځلی کېږي نو دې مین ثبوت دا دی چې د هغه شهیدان زمونږ په زړونو کې ژوندي دي او الله دې همدغه شانتې زمونږ د سواد پولیسو له بری ورکړي چې هغې زمونږ د دې قوم دپاره زمونږ د دې خاورې دپاره قربانیانې ورکړي زما د پروګرام وخت پای ته رسي مال اجازت راکوي د الله په امان.